أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. यानी दर्स की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत माइदा पारा नंबर 6 रुको नंबर 7 आयत नंबर 45 यो आयत ने आप वेले की देख ने आगा मख के ख्याल में कड़े द्रे ورځې مخکې مونږ چې نو هغه ویلول چې مخکې آیات نمبر 45 دی کې چې نو هغه د یهود د واقع راغلی وي نو یو واقعه الته مونږ چې نو هغه ویل او دویم واقعه مونږ وی دغه دغه آیات سره سمون خوري نو الته به ان شاء الله وایو واقع چې نو هغه دا ول چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې عرب باندې بلکې په ټوله دنیا باندې چې نو هغه د ظلم او جبر ولو چې عزتمن سړی دولتمن سړی خاندان باندې سیوا سړی د دغه خلکو به هر قسمه جایز چې نو ناجایز او جایز تصرفات به کول خو چا به په دی باندې روک تام چې نو هغه نه ولو دی به د خپل چې نو هغه د دغه شزون نه د دغه خودو د دغه خبرونه به غلطه فائدہ چې نو هغه اغستل کله چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم چې نو هغه مبعوث شولو نو الله جل جلاله چې نو د دغه جابرانه نظام چې نو هغه خاتمه وکړه نو من دغه نه من جمله یو واقع چې نو هغه دا هم ولم د يهود د قبيله د په مدینه منوره کې چې نو هغه آباد وي یوه نوم بنو نذیر ولو او دویم نوم چې نو هغه بنو قریظه و خو چون کې دا بنو نذیر دا د بنو قریظه نه د شان شوکت په اعتبار سره افراد په اعتبار سره د مال په اعتبار سره د دې په اعتبار سره چې نو هغه بنو نذیر دا د بنو قریظه نه چې نو هغه محکم او مستحکم و نو چې کله دغه قبیله د دوی نه سیوا نو دوی د دې سره چې نو هغه ناجایزي وکولي بنو قریظه هم یهود ولو خو دوی په دغه مال په اعتبار سره افراد په اعتبار سره کمزوري ول نو بنو نذیر به دوی د دغه خپل شزونو فایده غستله او دوی باندې به ناجایز قسم چې نو هغه کارونه کول ان تر دې چې دوی دومره مجبوره کړي ولو او دې سره دا عهد او لوز چې نو هغه کړه او دغه لوز او عهد ته هم دسخط کړه دای وسره منلو چې دی ورته چې کله تاسو کې بنو قریظه ولکې د بنو نذیر نه سړی چې نو هغه قتل کی نو دغه یو سړی په بدل کې به مونږ چې نو هغه د بنو قریظه نه دوه سړی قتلو مونږ به د دین چې نو هغه دوچن ډبل چې نو هغه خون بها به دی اخلو مونږ به د دین 140 وسق چې نو هغه کجوري هم اخلو او دغه 140 وسق کجورو سره دې نو هغه به دا مونږ لراکې چې دا غینه تقریبا 10 من او 20 کیلو چې نو هغه جوړېدلی چې دا کجوري براله هم راکې او کده بنو قریظه ولګي د لو زمونږ د خاطیانو بنو نذیر نه خزم ړکوا نو د خزي په بدل کې و مونږ سړی چې نو هغه مبړکو کده بنو قریظه یو کس ولګي د لو زمونږ د سړی چې نو یو لاس پرې کو نو مونږ به د دوه پرې کو کده هغه ول یو سترګو باسه مونږ به نو دغه په بدل کې دوه سترګو باسو دا قسم چې نو هغه د سه جابرانه چې نو هغه اصول او شرایط په تکړه او بنو قریظه کمزوري ول دی دغه اومنلو که بنو نذیر ولګي او بنو قریظه نه سړی مړ کی نو کومګه سړی ولګي او تاسو څوک مړ کی تاسو به داغه نه قصاص نه لې تاسو ته د قصاص حق چي نو هغه نه مونږ به تاسو له صرف خون بهادر کو خون بها به هم دغه پښته باندې دغه پنی ما باندې وي تاسو به مونږ دوه کسانم قتل کو د دوه کسانو سره 140 وسق باندې اخلو مونږ به د لکس نظر کو زنګ به کس نه قتلول کیږي او د کس نه قتلول سره سره مونږ بجنانو هغه تاسو له دغه جنانو هغه سنگل د کسر سنگل د بلا د یو جنانو هغه بدل لرکو هغه دا چې مونږ بجنانو هغه تاسو له 70 وسق جنانو هغه درکو 5 من او 10 کیلو جنانو هغه خورما کجوره جنانو هغه بدا درکو
دوی چونکې چې نو هغه کمزوري ول دوی دغه خبرې په دغه معاهدې باندې چې نو هغه دسخط وکړو دی ورسره ومنله. بیا چې کله الله پیغمبر چې نو مبعوث شولو بیا حضور علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو. د الله پیغمبر مدینه منورې ته د هجرت نه وروستو بیا دوی ته هم پته ولګېده د دوی کوم سلک ډېر چې نو هغه تعلیم یافته خلک ولو چې د حضور علیه السلام په دین کې چې نو هغه انصاف دی او زمونږ په دین کې او کتاب کې هم موږ ته دا ویلي چې دغه پیغمبر به د انصاف چې نو هغه کار کوي. نو دی چې بیا دس چل وشو بنو قریظه کس ولګېدو د بنو نذیر یو کس یې قتل کو. کله چې قتل شو نو دوی ورته دغه خبرو خو کړله چې موږ له به اوس تاسو چې نو هغه ډبل دوګنه چې نو هغه خونبها راکوئ او موږ به ستاسو 2 کسان چې نو قتلو. دوی به خبر را پاسېدل چې دا موږ نه شو کولی اوسه پورې موږ برداشت کول دا اوس موږ نه شو کولی. تاسو نو هغه یهود تاسو یې یهود مونږ اهل کتاب تاسو یې اهل کتاب مونږ د موسی علیه السلام پیروي کوونکي تاسو یې د موسی علیه السلام پیروي مونږ تورات تاسو منئ تورات مونږ منو. نو بیا ولې چې هغه دا طریقه کار دی د بدی باندې دوی چې کله انتشار سیوا شولو نو دوی راځي چې حضور علیه السلام له بلاړ شو که نبی علیه السلام نه معلومات وکړو د الله پیغمبر چې نو هغه سوی دوی ورته ز صحیح شول په دغه خبره باندې چې نو هغه دوی رضا شول. نو مخکې مونږ ویل چې د دې یو درېیمه ډله د منافقانو هغه مدینه منوره کې چې نو هغه پاتې کېدله. نو چې کله مدینه منوره کې هغه ډله پاتې کېدله نو بنو نذیر ولګېدل د خپل دغه منافقانو په واسطه باندې دوی تاسو حضور علیه السلام ته لاړ شئ که چېرته نبي علیه السلام مونږ چې د سره کم څه نو هغه زیاتې کو په دغه طریقې باندې دغه شدید کیي نو ان اوتیتم هذا فخذوه نو بیا خو صحیح ده. او که چېرته بنو قریظه دې کومه خبره کوي چې مونږ او تاسو نو هغه یو شانتي خلک یو تاسو ته به مونږ باندې دغه فوقیت نه حاصل نو که دغه کوي نو بیا تاسو د دې خبره چې نو هغه ممنئ. نو ځکه وی و ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا که دغه حکم نه درکولو تاسو چې نو هغه بیا ځان وساتئ. نو دلته وس الله رب العزت او بیا الله پاک وی ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور مونږ دا چې نو را لېږلو نو په تورات کې هم دا خبره لیکلی شوې وه چې قصاص دا چې نو دا به په انصاف او برابرۍ باندې په دې کې چاته چې نو خانداني شرافت یا د مال په اعتبار سره یا د قبیلې او د خاندان په افرادو ګڼېدو باندې چې نو هغه د فوقیت چاته نه دی حاصل. نو الله رب العزت دا آیات راولېږلو چې دا خو یوازې مونږ چې نو هغه په شریعت محمدیه کې دا خبره نه ده بلکې دا خبره چې نو هغه خو په تورات کې هم مونږ دوی ته کړې وه. اوسه پورې چې کم دوی کول نو دا دوی خپل ځان له خپل جابرانه نظام چې نو هغه جوړ کړی او دا د تورات حکم چې نو هغه نه ولو. نو ځکه الله وی وکتبنا علیهم فیها مونږ تورات کې چې نو هغه دا خبره په دوی باندې مقرر کړي پرس کړي وه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف که چا چې نو هغه د یو نفس قتل کو نو یو نفس په بدل کې به هم یو نفس قتلولی کېږي. کم کس چې قتل کړي هم دغه به قتلولی کېږي د هغه نه ما سوا چې نو هغه بل کس به هم نه قتلولی کېږي. والعين بالعين سترګه به د سترګې به بدله کړي داسې به نه وي که د بنو قریظه چې نو هغه به 2 کسه د هغه به 2 سترګې ځي او د بنو نذیر به یوځي نه الله وی والعين بالعين سترګه چې نو هغه د سترګې مقابل ده چې یو سترګې ولا وباسلي یو به ولا وباسي والسن بالسن والانف بالانف والاذن بالاذن دا ټول الله پاک وی چې دا یو بل برابر دي مماثل دي نو په یو په یو په بدل کې دوه چې نو هغه نشتلې. والجروح قصاص او زخمونه چې نو هغه ټول قصاص دي برابر. سوره زخم چې کړي نو هم عقب کېږي. البته د آیات ساتي زمونږ شریعت هم دا وي هدايه رابې کې چې نو هغه د قصې ټولې لیکلې دي چې په کم اندامونو کې قصاص ممکن وو نو باندې کو بیا قصاص اخیستل کېږي خو که په کم اندامونو کې قصاص ممکن نه ولو نو په دغه صورت کې بیا چې نو هغه دیت ورکولی کېږي. لکه مثال په تور کې اوس دا ګوته ده نو دا ګوته چې نو هغه په دا هم بندې دا هم بندې او دا اوس که چا په دې جوړ بند باندې کټ کړه قصاص به پکې اخیستلی کېږي. خو که چېرته اوس یو سړی دا ګوته چې نو هغه په دې ځای باندې کټ کړه باډو کې باندې نو په اډو کې قصاص نو هغه نه کېږي ځکه اډو کې شتلی کې هغه کله مخکې ځي کله وروسته ځي نو بیا به په دې کې قصاص به پکې نه دیت به پکې ژبه چا نه پرې کړه ژبه سرې پرې کړو ژبه یې د نیمه پرې کړه نو اوس به په دې کې قصاص ترې نو هغه نه کېږي ځکه ژبه چې نو پلنېږي هم راغونډېږي هم نری کېږي هم ډبله کېږي هم نو دې کې اوس قصاص ترې نو هغه نشته قصاص په دې کې نه برابرېږي. قصاص خو ویل کېږي چې نو برابرۍ ته
البته د دې دیت چې دی نو هغه به ورکولی کېږي. ها که چا اوس د چا نه ژبه چې دی نو هغه د حلقه وباسله نو بیا به یاده نه چې نو قصاص اخیستلی کېږي، ژبه د حلقه چې دی نو هغه وتلی شي. نو داسې به کړي. نو کم اندامونه کې چې قصاص هغې تصور کېدی شي هغې کې به قصاص وي، کم کې چې تصور نشي کېدی نو بیا به د هغې کې نو قصاص به ځي، دیت چې دی نو هغه به ادا کولی کېږي. بیا په وجود کې بعضې اندامونه داسې دي چې د هغه د ټول وجود نه چې دی نو هغه تعبیر کوي، لکه سر شولو، جبه شوله، د شانتي بل نور اندام. نو په دغه صورت کې وجه نو هغه که چا د چا چې نو هغه مفلوج کو ختم یې کړلو نو د دې سړی نه به پوره چې دی نو هغه قصاص که ممکن قصاص او که نه نو کامل دیت 100 خان به پرې راځي. کم اندامونه چې په وجود کې دوه دي نو په دغه کې بیا چې نو هغه قصاص ممکن قصاص که قصاص ممکن نه نو بیا په هغې کې دی نو هغه نصف دیتی، که دواړه یې پرې کړول نو بیا به کل دیتی. لکه مثال په طور کې انسان په وجود کې دی نو هغه لاسونه 2 اندامونه دي، سترګې 2 اندامونه دي، غوږونه چې دی نو 2 اندامه دي، خپې چې دی نو هغه 2 اندامه دي، وقص علیها دغه شانتې نور. نو اوس دا چې دی نو 2 دي، که دا یو لاس دی نو هغه یې پرې کړو په بند کې نو بیا خو قصاص دی، خو که دا یې په چې نو هغه مخکې وروسته پرې کړو اډو کې باندې نو بیا قصاص نه دی، په دې کې نصف دیت دی. که دواړه لاسونه ول نو بیا به کامل دیت دی. نو ځکه الله وایي والجروح قصاص فمن تصدق به، هغوی په کې دا نو زمونږ په دین کې شریعت کې الله پاک چې نو هغه دا نرمي کړو. سورة بقره کې هلته مونږ ویلو فمن تصدق به فهو کفارة له، که چا چې نو هغه معافي وکړله نو دا به د دغې سړي دپاره چې نو هغه د مقتول دغه د اولیاو د هغوی دپاره چې نو کفاره وګرځي، د ګناهونو د بخښنې چې نو ذریعه به یې وګرځي. قصاص هم معاف کولی شي او قصاص سره سره چې نو دیت هم معاف کولی شي، دواړو الله پاک ورته چې نو اجازت ورکړی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. الله چې نو د الله په نازل کړده کتاب باندې د هغې په قانون باندې فیصله چې نو هغه ونه کړله، دا کسان چې نو هغه ظالمان دي، کافران دي. د دې وضاحت پرون چې نو تېر شو. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وکتبنا او مونږ فرض کړي ولو علیهم په دوی باندې فیها په دغه تورات کې ان النفس چې نفس بالنفس په بدله د نفس کې دی، والعین او سترګه بالعین په بدله د سترګې کې، والانف او پوزه بالانف په بدله د پوزه کې، والاذن او غوږ بالاذن په بدله د غوږ کې، والسن او غاښ بالسن په بدله د غاښ کې، والجروح او زخمونه قصاص ټول چې نو هغه برابر دي په زخم کې. فمن تصدق پس څوک چې نو معافي وکړي به د دغه زخم فهو کفاره له، نو هغه به کفاره وي د ده دپاره، د ده د ګناهونو دپاره. ومن لم يحکم او چا چې فیصله ونه کړله بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله پاک، فاولئک نو دا کسان هم الظالمون، هم دی ظالمان دي. وکتبنا او مونږ فرض کړو علیهم په دوی باندې فیها په دې تورات کې ان النفس چې نفس نو هغه قتلولی کېږي، قصاص کولی کېږي بالنفس د نفس په بدله کې، والعین او سترګه بالعین د سترګې په بدله کې، والانف او پوزه بالانف د پوزې په بدله کې، والاذن او غوږ بالاذن د غوږ په بدله کې، والسن او غاښ بالسن په بدله د غاښ کې، والجروح او زخمونه قصاص ټول قصاص دي برابر دي. فمن تصدق پس څوک چې معافي وکړي به د دغه زخم فهو کفاره له، نو دا به د ګناهونو دپاره کفاره شي. ومن لم يحکم او چا چې فیصله ونه کړله بما په هغه انزل الله چې الله پاک نازل کړی دی، فاولئک نو دا کسان هم الظالمون، هم دی ظالمان دي.